वाह ملګرو ماشاءالله څومره چې هم په پاکستان مین ملګري دي او څومره چې هم د پاکستان کرکټ ټیم پین دي نو هغې ټول ترې رامخې ته شئ او ویډیو به د کتلو نه مخکې دومره شیر کوئ ملګرو چې 10,000 کمنټس او 2 ملیون ویورز به په دې ویډیو باندې راوړئ ځکه ملګرو چې پاکستان الحمدلله الحمدلله د دنیا نمبر 1 ټیم جوړ شو د 1973 نه ملګرو پاکستان آغاز کړي او د 2023 پورې په پیل ځل باندې ملګرو د چا په کپتانۍ کې وایي ته څه وایې چې دا سړی د کلي نه بهر کا په دغو زه دا خپل زړګی ودان ساتم پیرا د کنګ بابر اعظم په کپتانۍ کې ملګرو پاکستان کرکټ ټیم د دنیا نمبر 1 ټیم جوړ شو او د 1 نمبر به ملګرو په انډیا کې یو قیامت جوړ کړی ولې به قیامت جوړ کړی ځکه ملګرو چې د انډیا کم عوام دي نو هغوی د کرکټ سره ډیره زیاته مینه لري او هغوی غواړي چې د انډیا ټیم په ترقۍ وي او د دنیا بهترین ټیم وي خو د پاکستان کرکټ ټیم د 1973 نه راواله چې اوسه پورې کم محنت نو هغې د کنګ بابر اعظم په کپتانۍ کې دغه اعزاز په خپل نوم باندې کو بیګا ملګرو د نیوزیلینډ او د پاکستان خلاف چې کوم سلورم میچ نو په هغې کې پاکستان دغه کردار ادا کو خو د چا په کپتانۍ کې د کنګ بابر اعظم په کپتانۍ کې چې پاکستان د دنیا نمبر 1 ټیم جوړ شو الحمدلله الحمدلله د 113 پوینټ سره پاکستان په نمبر 1 دی او استرالیا په 2 ده او انډیا په 3 نمبر ده 113 پوینټ د درې واړو ټیمونو دي خو الحمدلله پاکستان ملګرو ولې په نمبر 1 دی چې د هغوی پوزیشن مضبوط دی او د هغوی کردار زبردست دی نو نن ویډیو به شیر کوئ ځکه ملګرو چې انډیا یو غټ ملک یادیږي په هغې کې ټیلنټ ډېر زیات دی خو زموږ پاکستان د چانه کم نه دی نو تاسو په بیګاني میچ باندې څومره خوشحاله او پاکستان نمبر 1 ټیم لیدو باندې څومره خوشحاله ما ته به د ویډیو نه پته لګي چې څومره شیر کیږي د پاکستان د محبت څومره الفاظ په کمنټس کې راځي او چې کوم هم غلط کمنټس کوي نو هغه له به مو توړ جواب ورکوئ ځکه چې د پاکستان په ترقۍ باندې ډېر داسې خلک شته دی چې هغوی خفګان ظاهروي نو هغه خلکو له به مو توړ جواب په کمنټس کې لازمي ورکوئ ما به مخکې دا خبره نه کړي خو نن یې ځکه کومه چې نن به تاسو په کمنټس کې هغه چې کوم د کینې او د بغض نه ډک کمنټس دي نو هغه به تاسو ته په نظر راځي ځکه داسې ډېر خلک شته دی چې هغوی پاکستان په ترقۍ باندې نه ګوري نو بیګا چې کوم میچ شوی دی ملګرو پاکستان او د نیوزیلینډ خلاف څلورم میچ نو پاکستان په هغې کې ګټه ترلاسه کړې ده د کنګ بابر اعظم په ریکارډونو باندې خو به بله ویډیو کو ځکه چې په هغې باندې ځان له ویډیو پکار ده خو نن ملګرو د بیګاني میچ حوالې سره میچ به تاسو ټولو کتلی که چا نه وي کتلی نو زه درته دې سیټ کې ډیټیل اکدم ملګرو پاکستان 334 رن د کراچۍ په پچ باندې سکړه ملګرو په سکور بورډ باندې کېښودل او 335 ټارګټ یې چاله ورکو نیوزیلینډ ټیم له نیوزیلینډ کرکټ ټیم ملګرو په 232 باندې ټوټل ټیم آؤٹ شو او اهم کردار بالرانو ادا کو اسامه امیر چې بیګا کم بالنګ کړی نو زبردست ویل پلیډ تاسو ته دې سیټ کې ښکاري ملګرو چې په 10 اوورو کې 43 رنز ورکړل او څلور وکټې په خپله نامه باندې کې 4.30 اکانمي سره هغه خپل بالنګ کړی دی نو څلور وکټې بهترین پرفارمنس هغه ادا کو په سکور بورډ باندې به هم ملګرو خبره کوو سکور بورډ باندې تاسو نظر واچوئ نو بیګا فخر پښتونخوا فخر زمان یو ځلې بیا ناکام شو خو خیر دی ملګرو دا پکې راځي هغه 14 رنز کړي ملګرو شان مقصود چې د ډېرو ورځو نه په تنقید روانو خو زه بیګا یې دومره وکړو چې هغه خپل والد صاحب چې کم تعلقات دي نو والد صاحب ته ویې چې خیر دی ستا تعلقات به زه سلیکټ ډېر مضبوط کړم نو هغه 44 رنز وکړه ملګرو کنګ بابر اعظم بابر رضوان په ټوله دنیا داسې ښکاره کړي تیرو کې بل مشال ورورکي د پښتونخوا نو ملګرو کنګ بابر اعظم بهترین پرفارمنس هغه چې کوم د کپتانۍ پرایز دي نو الحمدلله هغه برقرار ساتلی دي 107 رنز کنګ بابر اعظم وکړه په 117 بالو باندې رضوان ملګرو رن آؤٹ شو هغه 24 رنز په 28 بالو باندې وکړل هغه سلمان بیګا ډېر زیات بهترین بیټنګ وکړو په هغه باندې هم تنقید روانو ډیرو ملګرو ګیله کوله چې څلورم کم نمبر دی د هغه پرفارمنس نه سیټ کیږي نو سلمان آغا هم بیګا 50 وکړه 58 رنز وکړه ملګرو خو په 46 بالو باندې ښکلی پرفارمنس یې ادا کړو ځکه چې په ون ډے کې دومره کم بالو باندې دومره سکور کول دا بهترین بیټنګ دی ملګرو بل
بوم بوم افتخار احمد. موږ پرون ویډیو کې هم ویلو چې آیا محمد حارث افتخار احمد بوم بوم به په میچ کې وي او که نه. نو کنګ بابر اعظم زمونږ خبره اورېدلې وه، ډېره زیاته مننه کنګ بابر اعظم. نو بوم بوم افتخار احمد پکې بیګا و او د ټولو تماشایانو زړونه خوشحاله کړه. نو ملګرو بوم بوم افتخار احمد چې کوم دی 28 رنز وکړه صرف اور صرف په 22 بالو باندې. بل ملګرو محمد حارث د هغه هم انتظار مونږ کوو. نو هغه او شاهین آفریدي چې بیګا کوم کردار ادا کړی دی نو هم دغه کردار په اخري اوورو کې پکار وي چې د بیټ نه ډبلۍ جوړه کړي او بس د سټیډیم نه بار غورځوي. نو محمد حارث ملګرو په 8 بالو باندې 17 رنز کړي دي. تیزترین بیټنګ یې کړی، یوې چوکه والی یوې چکه والی. او بیا ملګرو شاهین آفریدي لاست اوور کې ملګرو شاهین آفریدي 100 رنز وکړل، 28 رنز یې د بالر نه واخیسته او یو عجیبه غوندې کردار یې ادا کو. 23 رنز ملګرو په 7 بالو باندې شاهین آفریدي والی دي، یو چوکه او 3 بیک 6 چاواله ملګرو شاهین آفریدي. په بالنګ باندې به هم نظر اچو ملګرو شاهین آفریدي 6 اوور کړي، یو میډم 34 رنز او یو وکټ یې اخیستی ده. حارث رؤف بیګا بیا زبردست. حارث رؤف ملګرو 8 اوور کړي، 37 رنز یې ورکړي او 2 وکټې په خپله نامه باندې کړي. وسیم جونیئر ملګرو بیګا ډېر زیات ښکلی بالنګ کړی دی، 8.4 اوور یې کړي، یو میډم 40 رن او 3 وکټې ملګرو محمد وسیم جونیئر اغستی دي. سلمان آغا ملګرو دا ښکلی الراونډر دی ځکه چې دا کوم میچونه تیر شو نو کنګ بابر اعظم سلمان آغا له لازمي بالنګ ورکړی دی. نو سلمان آغا ملګرو 9 اوور کړي، 49 رنز یې ورکړي، وکټ یې نه ده اغستې. اسامه میر ډیر عجیبه سپین کو بیګا ملګرو 10 اوور یې کړي دي، 43 رنز یې ورکړي دي او 4 بهترین وکټې یې اخیستې ملګرو اسامه میر. نو د کنګ بابر اعظم دپاره ګوره ډیر کمنټس پکار دي او ویډیو به ګوره لازمي شیر کوئ ځکه چې د دې خبرې موږ ډیر غټ انتظار کړی چې کله به پاکستان د دنیا نمبر 1 ټیم جوړیږي. بیا ملګرو په دې سیریز کې پاکستان د 5م نمبر نه 1 پوزیشن ته راغلی. ولې راغلی ملګرو ځکه چې د پاکستان پرفارمنس په دې سیریز کې ډیر عجیبه او ډیر بهترین و. نیوزیلینډ ته بیګا په 102 رن باندې ملګرو ډیر غټ شکست چا ورکړی پاکستان کرکټ ټیم. نو تاسو وایئ د چا د کردار نه تاسو متاثره شوئ او د چا کردار در باندې ښه ولګېدو هغه راسره په کمنټس کې لازمي شریک کړئ او د کنګ بابر اعظم دپاره چې کوم ویډیو کوم نو د هغې انتظار کوئ. چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې په چغه باندې دغه یو ناره چې پاکستان زنده باد، پاکستانی کرکټ ټیم زنده باد، کنګ بابر اعظم زنده باد، آل ټیم زنده باد. د لوی الله پامان.